یو زیګر او یو مزړه ولې باغ او پښتانه یو زیګر او یو مزړه ولې باغ او پښتانه ورځ سترګې او باڼه ولې باغ او پښتانه ورځ سترګې او باڼه ولې باغ او پښتانه ولې باغ او پښتانه ولې باغ او میاتاج بھائی نن اجلاس ته څومره مطمئن یې؟ زه نن اجلاس ته ماشاءالله ډېر مطمئن پدې یم چې کوم زما یوسیانې پاتې وي او چیرمن صاحب هغه کمې خدای پاک پوره کړو او چې کله کار په نیک نیتي نو خدای پاک سر ته رسوي او استاد دغه ته هم سلام کوم چې کوم دا لګیا کمال ځلې کې او جديد کې د دې لپاره منصفانه تور باندې چې دا پروګرام زموږ سره د هر ځلې ورسي چې ټول سمون لغل شاباش راکړي نو ان شاء الله العزيز موږ په دې کې 100% کامیابی او تاسو موږ مبارکباد درکو چیرمن صاحب مهرباني کریم بھائی نن په اجلاس کې چیرمن صاحب ډیر شکریا ستاسو او سیکریټری صاحب موجود دي ستاسو د غواړو په مهنت باندې کوم کې اجلاس وشو کوم زموږ درې یوسیانې پاتې وي هم ان شاء الله دا سره خبره وشو او ډیر ښه اثر راووتو د جمعې په ورځ زموږ دوراجي واټ والا ماسپین ما بعد د اجلاسو پروګرام دی او د دې ان شاء الله دا غیبو په ماسوتن ته یا سبب پته ولګي دا چیرمن صاحب دا ټول ستاسو مهنت ته او سیکریټری صاحب تاسو سره موجودي راځي نو ستاسو د ډېر شکریا ادا کوم او ان شاء الله د 9 تاریخ نه مخکې موږ د تمامه کمیټیانې ان شاء الله کمپلیټ کوو چیرمن صاحب نور الله چکزی صاحب نن په اجلاس په حواله باندې تاسو سره خبرې کوم او تاسو پرېشت کوم دې په اړه کې موږ ته وایي چې دا اجلاس برل تاسو یو جان مننه ډیر شکریا تاسو د کوشش په وجه باندې موږ په زړه سبزی منډه کې تنظیم ارګنایز کو کمیټه می جوړ کړه او پټیل پاړه کې می تنظیم ارګنایز کو کمیټه می جوړ کړه سوراب کوټ کې می تنظیم ارګنایز کو کمیټه می جوړ کړه او بیا پهلوان کوټ کې زمونږه کمیټي جوړ شو الته کې موږ اجلاس راوغوښتلو په دې ټولو یوسیانو کې भरपूर اجلاس وشو او په اجلاس کې موږ د نوې ممبر سازۍ لپاره کمیټیانې جوړې کړې چونکې تاسو ته پته وي چې زموږ مرکزي مجلس عاملې په اسلام آباد کې کورم پوره کړی و او هغې خپله کمیټي جوړه کړې وه مرکزي الیکشن کمیشن بیا صوبایي مجلس عاملو په خپلو صوبو کې کېناستل هغې خپل کورم پوره کړو او اجلاسونه راوغوښتل او بیا هغې خپلې مجلس عاملې الیکشن کمیشن جوړ کړو بیا په ټولو ضلعو کې الیکشن کمیشن داسې مجلس عاملې جوړ کړو نو هر ځای کې بھرپور کورم سره ټولې فیصلې شوي دي او زموږ هم په دې څلورو واډونو کې ښه په طریقه باندې دا کورم په بنیاد باندې دا کمیټیانې جوړې شوي دي او انشاءالله د جمعې په ورځ باندې زموږ پروګرام په دوراجي کالنۍ کې ډیسایډ دی او بیا د هغې نه وروسته به انشاءالله موږ په اعظم بستۍ کې هم پروګرام کوو او په شهید دین محمد وزیر واډ کې به هم پروګرام کوو نو انشاءالله زما امید دی چې موږ سره به کارکنان تعاون کوي او موږ به په ښه ساینټیفیکټ بنیادو باندې دا ځلې ممبر سازي کوو چې زموږ مشرانو څه امیدونه د موږ نه وابسته دي انشاءالله هغه ټول امیدونه به زه د خپلو ملګرو په ذریعه باندې زه ډېره شکریا ادا کوم د سیکرټري میاتاج صاحب او ډېره شکریا ادا کوم د قیم بنیري صاحب او ډېره شکریا ادا کوم د لالا سعید او ډېره شکریا ادا کوم د ملګري سردار شاهد مسعود چې هغې موږ سره وختن په وختن ښه منظم طریقه باندې کوارډینیشن کړی دی او انشاءالله زما امید دی چې موږ سره به عرفان او عمر باچا هم بھرپور تعاون کوي او هغه به موږ سره مطلب دا دی چې مخ په وړاندې ښه په بھرپور انداز باندې کار کوي خو برل زه په دې خپلو ملګرو باندې ډېر فخر کوم او زموږ کار ډېر ښه په مړانه باندې مخ په وړاندې روان دی ډېره دا راته ووایئ چې مخته په وړاندې باندې کوم دا پروګرام چې را روان دی دا پروسس دا یو پروسس زما خیال تقریبا الحمدلله تاسو مکمله کړو دا دویم پروسس د ممبر سازۍ چې کوم را روان دی دا خو ډېر سخت کېږي ولې چې هر ځای ته به ځان رسې بل دا دی چې دې له غټ محنت پکاري ورې په دې کې ته دا خو بې پیسو نوکري ده او تاسو دومره په جذبات او په محنت باندې روان یې داسې
نو الحمدلله دا خو ماشاءالله ستاسو ډېر یو د پکې سټیمنا هم ډېره ده بل د باچا خان هغه مینجر پکې ډېره ده نو مخکې ته تاسو څنګه چل کوئ اصل کې زمونږ تنظیم چې دی په خپل ځای بحال دی مونږ به د تنظیم ټولو اداران په حرکت کې راولو د اراکین مجلس عامله په حرکت کې راولو بیا چې دا کومې مونږ نوې ممبر ساز کمیټۍ جوړې کړي دي هغه به صرف د دې چې هغه خلکو ته به فارمې رسوي او د هغې رهنمایي به کوي هغې ته به زموږ صوبایي پلانینګ ښایي چې مونږ ته د صوبې نه څه هدایت میلاویږي نو مونږ امید دی چې انشاءالله په ډېره لویه پیمانه باندې به خلک پارټي جوین کړي او په ډېره لویه پیمانه باندې به پښتانه د دې قومي تحریک ملګري شي په ډېره لویه پیمانه باندې به مظلوم اقوام چې په هغې کې سندیان دي بلوچان دي اردو سپیکینګ دي یا نور مظلومه طبقه چې ده هغه به انشاءالله د ANP سره وابستګي اختیار کړي او زموږ دا ټول کمیټیانې چې دي هغه په ډېره لویه پیمانه باندې دا پلانینګ لري او ډېره ښه جذبه لري او دا په پیسو نه کېږي یقینا زما دا ملګري چې دي دا په قوم مین خلک دي د دې نه خپل کور پاتې دی د دې نه خپل کلی پاتې دی د دې نه خپل کاروبار پاتې دی او دوی په قوم مین دي دې کوڅه کې پښتون پیدا کړی هغه کوڅه کې پښتون پیدا کړی هغه راولي پیوند کوي انشاءالله زما د خپلو ملګرو نه ډېر امیدونه دي او زه انشاءالله په خپل تنظیم باندې ډېر فخر کوم زموږ موجوده قیادت چې دی فهیم جان موږ سره ډېره ښه په مړانه باندې ولاړ دی او بیا موږ سره شاه صاحب ډېر ښه په مړانه ولاړ دی زموږ صوبایي الیکشن کمیشن د هغې ټول ممبران که هغه ذاکر حنیف صاحب دی که اسحاق سواتی صاحب دی که ګلجان مساخیل صاحب دی که هاشم خان دی او که د بابو شوکت دی دا ټول خلک انتهایی په خلوص باندې د ضلعو رهنمایي کوي نو موږ امید دی چې